بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم د کمپیوټر مضمون د ایکسل پروګرام ته ښه راغلاست. په تیره برخه کې موږ د کمپیوټر د ایکسل پروګرام په محیط باندې وغږېدو. بالغانه په منیو بار لیست کې او د منیو بار له لیست نه په فایل منیو باندې موږ خبرې وکړې او په ده باندې موږ خپله ویډیو ډکه او درس هم پرې ویلی. د دې برخې نه موږ تر پرنټ پورې رسېدلی وو او په پرنټ برخه کې بیا هم تر سیټینګز پورې، له سیټینګز نه تر نارمل د مارجنز دا هم موږ ایلی وو. نو اسکلینګ ته رسېدلی وو. داسې نو اسکلینګ یا اسکلینګ څه معنا ورکوي او په پیج کې څه رقم استفاده کېږي. زو یو دلته لږ معلومات ټایپ کوو یا معلومات انټر کوو. یو جدول به زه جوړ کړم، یو جدول جوړوم. نو د جدول معلومات ورته لیکم. فادر نیم همداسې پوزیشن سالري به هم ورته ولیکو او یو لږ نور معلومات هم اوور ټایم به هم دلته ولیکو. اوور ټایم دلته که یو نور معلومات ورته ولیکو لکه جنډر، چې موږ د جدول معلومات لږ زیات سي. جنډر او یو فون نمبر به هم ورته ورکړو. داسې یو جدول د هیډینګ ورته جوړوم او دته به لږ رنګ هم ورکړم. په دې باندې بیا وروسته غږېږو چې څه رقم له دې جنې مو کولی سو رنګ ورکو، سایز ورکو، نور معلومات ورته ایډیټ کړو. دا خانې دې لږ لوی شي ځکه چې نومونه اوږده وي. د نوم لپاره لږ ساحه زیاته سي. سالري خو دغونه نه وي، صحیح ده. اوور ټایم هم دغونه ډېر ځای نه غواړي. او جنډر یو فون نمبر ته به هم لږ معلومات. دلته زه لږ معلومات انټر کوم. یو دوه د دواړه انتخاب کوي او ډراګ یې کوي تر سلو پورې. ما لږ معلومات انټر کړه ورته. اوس بیا هم دلته ځم یو څو نوم لیکم. دلته ورته وایم چې یو خو د اسد دی، بل دی علي، ولي، احمد او محمود، صادق، اسلم، اجمل. کفایت کوي. دلته لیکو اکرم، وحید، سلیم، نسیم. داسې نومونه ورته ولیکه، اسانه نومونه. نجیب، زکی، زلمی، احمد. او دا دواړه نومونه داسې ډک یو پوزیشن هم ورکړم. ورته وایم چې یو یې ډاکټر ده او بل یې انجینر ده. همداسې یو بل کس یې آی ټي ده، آی ټي او آفیسر. نور معلومات هم داسې ورته ولیکئ. نرس، ټیچر ورته ولیکئ. ټیچر بیا هم ټیچر. اوس راسئ دا ټول سلیکټ کړئ چې آټو فیل سي، یعنې اتومات دغه معلومات دی. موږ جدول پکار دی، جدول معلومات چې یو جدول جوړ سي، لږ معلومات پکې منظم وي چې تاسې بیا پرې پوه سئ. ماشینونه په دې شکل ماشینونه ورته ولیکئ. لږ دي که زیات خو داسې ماشینونه ورته ټایپ کړئ. بس داسې وبوله چې له دې ژنې ډراګ کړمه تر
لږ متفاوته دې راسي. اوور ټایم به هم همداسې و. مطلب مو دا ده چې دا خانې ډکې سي، یعنی یو جدول چې موږ غواړو په پرنټ کې بیا په اسکیل باندې وغږیږو. اسکیلینګ چې ته وایو، نو اسکیلینګ د خبرو ته میل به ورته ولیکمه، یعنی نارینه او فیمل ښځینه. همداسې یو فون نمبر به هم ورته ورکړو، دا د تلیفون شمیره ده. صحیح. دغونه معلومات و چې ما دلته ټایپ کړ، دا مې ولیکه. اوس راځو مونږ پرنټ ته. پرنټ شارټکټ یې کنټرول پی ده او له دې چې نه مونږ غږیږو په اسکیلینګ باندې، یعنی اسکیلینګ څه وظیفه سرته رسي. کله چې پرنټ ته راځي نو مونږ جدول په دې شکل باندې راځي. اسکیلینګ کې نو اسکیلینګ هماغه عادي او معیاري حالت د پرنټ کولو ده، چې نارمل حالت یې هماغه 100% ده. بعد له دې نه چې کوم حالت ده هغه فټ شیټ آن ون پیج، یعنی دلته مونږ سره شپږ صفحې دي. ګوره یو له یوې نه تر شپږو پورې، یو دوه درې څلور همداسې شپږ صفحې دي. نو که ورته ووایو چې پرنټ all in one page، all sheet in one page، نو د معنا دا ده چې دا ټول معلومات راټولوي په یوه ورقه کې پرنټ کوي، لکه دې شکل ته چې تاسو ګورئ. یعنی دا نوشتې یا لیکنې ډېر وړې وړې جوړوي، له دونه د سایز کموي او ټول په یوه ورقه کې ځایږي. یعنی دا د لوستلو وړ ډېر په دقت سره که سړی دا ولولي نو د لوستلو وړ نه ده دغونه. دویم حالت چې شی ده، دویم حالت دا ده فټ آل کالمز آن ون پیج. اوس تاسې ګورئ دلته کوم کالمونه چې وه، یو آی ډي راغلی ده چې دا شمیرې دي، بلې نیم ده او فادر نیم ده. یا ورې تاسې لاړ شئ دلته خپلې صفحې ته، نو له دې صفحې نه دا ټوله ورې سلیکټ کړئ چې سنټر سي دا لیکنې. دلته راسئ او دلته هم د یو موقعیت ښه. دلته موږ څو کالمه لرو، یو آی ډي ده، نیم ده، فادر نیم ده، پوزیشن ده، سالري ده، اوور ټایم ده، جنډر او فون ده. خو کله چې ورته وایم کنټرول پی، په دې حالت کې موږ ته یو آی ډي راځي، نیم راځي، فادر نیم راځي، پوزیشن، سالري. دوه پاتې برخې نه راځي، یعنی جنډر او فون په دې ورقه کې نه راځي. کله موږ پرنټ ورته وایو یا چاپ کړو نو هغه په یوه ورقه کې دا ټول معلومات نه راځي، یعنی ټول کالمونه په یوه ورقه کې نه راځي. که موږ غواړو چې موږ ټول معلومات په یعنی کالمونه داسې چې هم آی ډي راسي په یوه ورقه کې او جنډر ټول کالمونه راسي، بیا نو موږ راځو دې حالت ته او له دې ځای نه ټاکو چې فټ آل کالمز آن ون پیج. اوس مې چې سلیکټ کړې، ګوره لږ نوشتې وړې شوې خو ټول معلومات راغی چې فون هم له آی ډي نه تر فون پورې. زه به یې داسې لږ زوم کړم چې تاسې ووینئ. ګوره له آی ډي نه تر نیم پورې، یعنی ټول معلومات راغی. خو یعنی روی چې ده هغه ګوره په یوه ورقه کې له یوې نه تر څلورو شپېتو پورې په یوه ورقه کې ځایږي، پاتې بیا په دې بله ورقه کې ده. ګوره تر سلو پورې، له 5 شپېتو نه تر سلو پورې په دې ورقه کې راوسېده. نو دا د وظیفه دغه ده چې ټول کالمونه په یوه ورقه کې ځای په ځای کړي. بعد له دې نه چې دا فټ آل رو آن ون پیج، یعنی د ورقې داسې روګانې چې دي لاینونه، دا ټول په یوه ورقه کې. دلته دوه صفحې وه، اوس له دې نه یوه ورقه جوړوي. لکه سلیکټ مې کړه، دلته راسئ او سلیکټ ورته وایي. اوس ټول روګانې په یوه ورقه کې ځای سو، یعنی له اولې نه تر سلو پورې، خو لږ د نوشتې سایز کوچنی کوي. او بله برخه یې کسټم سکیلینګ. کسټم سکیلینګ باندې بیا دلته په پیج کې غږیږو. ښه،
بعد له دې نه ورته وایو نو سکیلینګ چې عادي حالت ته راسي او دلته راځو په پیج سیټ اپ باندې. پیج سیټ اپ باندې چې موږ وغږیږو دلته بیا هم تاسې ګورئ چې په اوله برخه کې دلته پیج ده او اورینټیشن موږ هم په دغه ساحه کې یلی و. اورینټیشن هماغه پورتریټ په ولاړه باندې لینډسکیپ داسې په پرته شکل یا په سور باندې او اسکیلینګ کسټم اسکیلینګ دلته هم راغی چې موږ یې به پیج سیټ اپ کې وایو دلته بیا هم شته. just to 100% دا هغه نورمال حالت ده. تاسې کولی شئ له دې نه د اسکیلینګ یعنی مقیاس نور هم زیات کړئ. اوس اوکې ورته وایئ دا نوشتې غټیږي او له صفحې نه نور هم بیرون راځي یعنی اسکیل یې زیاتیږي. خو نورمال حالت یې هماغه 100% ده او کموی هم صحیح. که غواړئ چې ډېر معلومات په یوه ورقه کې ځای شي نو له دې جنه ورته وایئ چې اسکیل یې له 100 نه هم راټیټ کړئ ورته. اوس ورته وایئ 15 شپېته ګوره اویا کسه په یوه صفحه کې ځایږي دلته اویا کسه ښه. بعد له دې نه پیج سیټ اپ ته لاړ شئ او پیج باندې 15% نارمال حالت یې و دا یې 100% نارمال حالت و موږ 15% سلیکټ کړئ یعنی موږ وغوښتل چې ډېر معلومات په دې یوه صفحه کې ځای شي. بیا هم که غواړئ چې هماغه نارمال حالت ولري نو نارمال حالت. دلته یوه بله طریقه هم وه چې موږ کالم او رو باندې حسابوو. اوس تاسې له دې جنه هم کولی شئ چې ټول لیکنې په یوه کالم کې راولئ یعنی فیټ ټو په یوه کالم کې یعنی ټول کالمونه په یوه ورقه کې. اوس زه ورته وایم چې اوکې ګورئ له دې جنه هم تاسې کولی شئ چې ټول لیکنې په یوه صفحه کې راولئ. بعد له دې نه چې کومه خبره ده هغه پیج سیټ اپ کې نو تاسې کولی شئ که ورته وایئ 2 اوس 2 دلته بیا مساوي عددونه ولیکئ 2 ضرب په 2 سي 4 یعنی دلته ورته وګورئ 4 پیج دي. کالمونه به څو تر اوور ټایم پورې راوستی ده او نور یې په بلې ورقې کې ده یعنی د کالم له نګاه نه په 2 ورقو کې تقسیموي او د رو له نګاه نه هم په 2 ورقو 2 ضرب په 2 کې کېږي 4. بعد له دې نه چې دا پیپر سایز ده یعنی پرنټر ورقه څه رقم ورقه په پرنټر کې موږ کاروو یا کوم ورقه په پرنټر کې استعمالوو چې ډېر دلته مختلف ډولونه شته دي. تاسې له دې جنه چې ډېر استعمالیږي A4 ده په دفترو کې ډېر A4 کارول کېږي. A4 ورته سلیکټ کړئ. که بل رقم ورقه هم پکار وي لیټر یا بل ډول کولی شئ د دې جنه ورته سلیکټ کړئ. بعد له دې نه چې د پرنټ کوالټي ده یعنی پرنټ کوالټي د چاپ یا د پرنټ کیفیت ده د رنګ کیفیت ده. دلته لیکل شوی ده 600 DPI یا 600 DPI مطلب یې دغه ده چې 600 نقطې یعنی ډاټ پر انچ یعنی 600 نقطې په یوه انچ کې ځای پر ځای شي چې دا د کیفیت ښیي د پرنټ کیفیت ښیي. څونه چې دا ټکي دا نقطې په یوه ساحه کې ډېرې هغه ښه ښکاري روښانه ښکاري او د رنګ مصرف زیاتیږي. فرست پیج نمبر دا هم په پیج نمبرو کې ده چې دلته آټو ورته لیکل شوی ده. دلته یو بل اپشن ده چې په دې اپشن باندې تاسې کلیک وکړئ دا تاسو ته د پرنټر هغه پرنټر چې تاسې له کمپیوټر سره وصل وي د هغه پراپرټیز ښیي. که کله کوم پرنټر تاسې له کمپیوټر سره انسټال وي نو هلته تاسې کولی شئ چې کالر یا ساده رنګه یا ساده پرنټ یا رنګه پرنټ دغه نه تاسې واخلئ یا نور مشخصې هغه ته ورکړئ. اوس زموږ کمپیوټر سره دلته کوم پرنټر وصل نه ده نو دا پاتې برخه بیا چې له مرجنس او هیډر فوټر نه په بله ویډیو کې تر بیا ښه وخت ښې چارې. خدای په امان.